یرو خشیت الہی سے وی علم دا دا اللہ دا ذات دا پیجنگلو نم دے دا دا اللہ نا دا یری نم دے صحابی راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی دا اللہ حبیب عوام چی طولو نلوی عالم شولے چی دا طولو نلوی عالم شوے نسی چلو کما دا دوارو جہانو سردار ورطا فرمائی دا اللہ نا یریگنو دا طولو نبزیات غٹ عالم شی خشیت الہی دا دا علم نم دے دا اللہ دا یری نم دا علم دے سمر سڑی کی تقوی و پریزگاری ڈیرے دا اللہ نا یرا اعلم الناس دا با طول مخلوق کے اعلم وی دا با طول مخلوق کے پوئی چی سمر علم دا بند سر سیوا کی گی گورے دکی با دمر عجزی رازی ونکی چی میوہ سیوا کی گی نو دا ونی سانگی خکت زور کئی چی میوہ پا کی نئی نو دا ونی سانگا پا برا برا خیجی چی کل میوہ اونی سی نو دا ونی سانگا خکتشی علم چی سڑی سر سمر سیوا کی گی دمر بدکی دا اللہ یر سیوا کی گی دے بخکت کی گی دکی بخ عجزی رازی دکی بخ انکساری رازی دے بدا اللہ نا خیری گی نو رو رو بدا علم دا سڑی نا شک مئی علم دا سڑی شہوات دا کنٹرولی دا سڑے کزی دا سڑی کی عجزی و انکساری پیدا کی سمر علم سیوائی دمر دکی تقوی و پریزگاری دکی با عجزی سیوائی نن سبا ہر سڑے چی دا دارلوم دیوبند نم وورینو ار سڑے خپل نسبت کیوی منگا دیوبند والے ار سڑے خپل نسبت دارلوم دیوبند تکی دا ولی کئی دارلوم دیوبند دا سے اشخاص پاللیو دا سے نمائندگان قوم تو ورکڑیو چاگا نمائندگان قوم نولی دلی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ چی دا تبلیغ بنیاد یخیو بانی دا تبلیغو دا دارلوم دیوبند پاللے دے دا دارلوم دیوبند بچیو اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ چی خلق نم یادی حکیم الامت ورت خلق وائی دا امت حکیم دے وسط عالم دمر قدریو کی زما پشان عالم چی اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ چی سمر کتابون لکلی دین آغم طول نشی کتے دسی عالم و اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ چی زوس راون خلما ناغا چی سمر تصانیف کڑی دیو کتابون لکلی نوزا آغم نشم کتلے دسی عالم مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دا دارلوم دیوبند اوپالو دیوبند علماء کے اصل کے عاجزی و انکساری اخلاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تلے گو بحیثیت گورنر لے گو وی تب علتا گورنری نو چی لے گئی کنا او دا امام الانبیاء سرائی دا جدائے ٹیم راغے نو چی یر امام الانبیاء بورتا سا خبر کڑی دیر قیمتی با ازکا کڑی چی امام الانبیاء ورتا دام ویلی وی معاذا چی دا یمن نراشی کنا واپس نو جماعت تبرادن دا شی مسجد نبوی تا نوی گوری ممبر بای خزینت پای نئی خائص با دا ممبر نئی اگا ممبر ننمشتا پا مسجد نبوی کی خو چی سڑے ورننوزین اگا خائص خوی نشتا کنا ممبر شتے مسلح شتے محراب شتے خو سڑے چی نظر ورواچی نو زینتی نہیں نو او سڑے چی دیرو گرزی بدی مسجد نبوی کی نو پا آخر کی پا مزار ورشی نو مزار شتا خو یار دا مزار خو نشتا دا مزار یار بیا کم دے دا مزار یار خو پا مزار کی دفن دے بیا نو سڑے نظر ورواچی او گوری اغسطنی وینی اگا موتکف سڑی وینی چی پا دیزے کی با امام الانبیاء اعتکاف تکی ناس دای دا اعتکاف زیدے نو موتکف شتا خو امام الانبیاء خو نشتا دینا ممبر شتا خو خکولا خو نشتے نو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دام ویلیو ویچے دا یمن نرازی نو گورے ممبر بئی خو زینت دا ممبر بنی ہواغا وم جڑل فبکا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑل بینا چھ دا دوارو جہانو سردار
د قیامت ښکلا د ورځې د محشر زینت زمونږ اسرا نو چې هغه سړي ته ووایي چې زه به نه یم او سړي سره یو ځای ورسره ناست یو مجلس کې ورسره ناست و یو ځای خوراک کړی و صحابو ته به یې وی انا لکم بمنزلة الوالد للولد زه تاسو دپاره داسې یم که نه لکه پلار چې د بچو دپاره نو چې داسې مینه سړی قوم له او صحابو له ورکي نو چې هغه هستي د دنیا نه ځي او سړي ته ووایي چې ته راځې نو زه به نه یم چې ته راځې نو جومات به درته خوشې پروت وي نو سړی به خفه کېږي نه صحابو بس نبی علیه السلام په منبر ناست و تقریر یې کو صحابه داسې ناست ورته وی ای صحابو یو بنده ته الله اختیار ورکو چې مال او کنه دنیا غوره کوي وی هغې بنده الله غوره کو چې څنګه دا خبره وکړله امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو صحابو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زر په جړا شو صحابه دې ولې جاړي اخو نبی علیه السلام خو یو سړی یادوي بیا راته وروستو پته ولګېدله چې ابوبکر صدیق په موږ ټولو کې اعلم صحابي و دې پوهېدلی و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې نبی علیه السلام ووي چې یو بنده نو دا د ځان یادو چې بنده له الله اختیار ورکړه چې الله لې او که نه دنیا کې اوسېدل غواړي نو هغې بنده وې زه الله لمه نو دی موږ ته د خپل وفات خبر راکو چې دا بنده به څه ورځې پس بیا په دې منبر نه وي نو ما دې بنده ته کتل دی نبی آخر الزمان ته مې کتل او دی منبر ته مې کتل نو ځکه مې جړل چې دی چې دا خبرې کوي نو دا داسې معلومیږي چې دا منبر به موږ ته خوشې کېږي څه ورځې پس نو ما ځکه جړل نو صحابه وی مونږ پوه شو چې ابوبکر صدیق اعلم صحابي دی دا اعلم صحابي دی دا ډیر د پوهې خاوند دی چې امام الانبیا خبره وکړه نو ده ترې نه فهم کړله چې دا امام الانبیا د دنیا نه روان دی دی به وفات کیږي او دا محفل به خوشې کیږي ټیم په ټیم به راتو صحابو ته به یې خونې کولې خونې داسې خونې به یې کولې چې لکه زه به نه یم داسې داسې به کېږي نو صحابو ته به یې ټیم په ټیم تعلیم ورکو چې دا صدمه به راځي خو داسې به کوئ داسې به کوئ داسې به کوئ صحابه په خپل ژوندانه باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را مخکې کوي زما په مصله دې ودرېږي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي زما پلار او ستا په مصله ودرېده دا ناممکنه ده نشي ودرېدی هغه ستا سره کومه مرګتیا تېره کړې ده نو هغه ستا په مصله قربان نشي ودرېدلی ته عمر ته حکم وکړه چې ستا په مصله ودرېږي وی نه دا زه چې سوام دا وکئ که نه دا زه چې سوام دا وکئ نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مصله ودرو دې کې اشاره وه څه خبرې ته چې زه به نه یم ګورې زما نه پس ستاسو خلیفه ابوبکر صدیق چې ما مصلې ته مخکې که نو ګورې دی به ستاسو خلیفه وي په ده به اتفاق کوئ او زما نه پس په دې منبر او په دې مصله ابوبکر صدیق ولاړي او د ده به مرګتیا کوئ او دی چې سوی هغه به حق دی چې سوی هغه به حق یوه ورځ داسې ناست دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ونیو یو طرف ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ونیو داسې دواړه ونیول د لاسونو نه صحابو ته وی ما ته ګورئ ټول ورته داسې کتل وی هاکذا نبعث یوم القیامه وی د قیامت ورځ به یې موږ درې واړه به داسې ودرېږو وی ما ته وګورئ داسې به ودرېږو صحابه وی موږ ته ډېرې خبرې معلومې کړې چې داسې دواړه داسې نیولي دي نو قبرونه به یې ورسره هم داسې خواته راځي او قبرونو نه پس بم چې نبی علیه السلام د قبر نه پاسي نو ورپسې به پسې دا دواړه پاسي او دفن کیږي بم یو ځای پاسي بم یو ځای وایي د دې خبرو نه به یې موږ ته رو دا معلومېدله داسې اخري خبرې به یې کولې اخري خونې به یې کولې بیا صحابو ته وی صحابو اخري خبرې یوه خبره ورته وکړله وی صحابو زه به نه یم ګورې خو الصلا مونځ چېرته پرې نه دی ګورې زه به نه یم خو مونځ پرې نه دی الصلا د مونځ به ډېر اهتمام کوئ زه درته دوه خبرې پرېږدم وی الصلا
د منځ به ګورې ډېر خیال کوئ منځ به په معمولي خبره به جمع نه پرېږدی ګورې په معمولي خبره به سنت نه پرېږدی ګورې د جمعې منځ وشي او فرض منځ وشي او سنت خلک پرېږدي دا د چا سنت دی دا چا کړي وو دا د چا سنت مؤکد دي دا کمې هستی به کول نو وی الصلا ګورې منځ به ډېر خیال ساتئ دویمې وی وما ملکت ایمانکم زه به نه یمه خو د ماتخته خلقو ډېر خیال به کوئ نوکر بچې زنانه دیاړیمار مزدورکار چې څومره خلق ستاسو د مټ د لاندې د افسر د لاندې نور نوکران دي د مشر د لاندې بیبي د خاوند د لاندې ښځه ده د محتمم د لاندې مدرسه کې طلبی د استاذ د لاندې کلاسي د مدرسې وی ګورئ د دې ماتختو به ډېر خیال کوئ وما ملکت ایمانکم عجیبه خبره چې ټول دینی په دوو خبرو کې راټول کوئ ټول دین مطلب دا چې په حقوق الله کې به د ټولو نه اهم ګورئ منځ دا به نه پرېږدئ او ما ملکت ایمانکم مخلوق کې به چاته تکلیف نه ورکوئ سړي ته به تکلیف نه ورکوئ ظلم او زیاتې در نه ګورئ ونشي ګورئ زب د دې خبرو خیال ساتئ نو ټیم په ټیم به دا خبرې صحابو ته کولې فاطمه رضی الله تعالی عنها به خفه نه ونو چې سفر لبتو نو د هغې کره به لاړ چې واپس به راغی نو بیا به ورکره لاړ د هغې کره به یې حاضري لګوله او وی چې هغه به رالله او د امام الانبیا دروازه به یې داسې په دستک ووخله نبی علیه السلام به وی فاطمه راله ما ته د دې دستک نه پته لګي ما ته د دې دستک نه پته لګي چې دا زما لور فاطمه راله نو چې صحابو امام الانبیا دفن که که نه واپس ترې راتلل نو لار کې ورته فاطمه رضی الله تعالی عنها ولاړله وی ای صحابو ستاسو دې نفسونو خوښوله چې زما په اباجان هم خاوره اړوله تاسو زما اباجان باندې د خاورې سلې ودرو دې نفسونو اجازت درکو چې ماله خالی لاسونه راللی زما اباجان خو سکو زما اباجان باندې خاوره واړوله او ماله خالی لاسونه راللی نو ستاسو دې نفسونو اجازت درکو چې تاسو زما په اباجان باندې خاوره اړوله ډېر ښکلې فضا یې قایمه کړې وه ډېره ښکلې فضا ډېر ښکلی دور و ډېر ښکلی د امن دور و ډېر ښکلی وخت په د خلقو تېرېدو هر څوک به راتو خپله ګیله به یې کوله امام الانبیا نبی علیه السلام په لاره روانو اوښې ولیدم هغې اوښ چې نبی علیه السلام ته وکتل نو د سترګو نه یې اوښکې را روانې شي او دا قاعده ده تاسو ته به پته وي چې کله سړي ته تکلیف وي که نه نو دی چې خپل خیرخوا ویني نو دله جړا ورځي دله جړا ورځي دا بچی چې بیماري نو نور هېڅوک نه ورور ته تپوس کوي څه مسله نه خو چې مور ورته وایي بچیا بیماري جو دی په جړا شي دا مور دته په ټوله دنیا کې خیرخوا ښکاري که نه نو دی چې دا ویني نو دی په جړا شي نو سړي ته چې تکلیف یو خیرخوا بنده ویني نو د ده د سترګو نه اوښکې روانې شي وایي دا اوښ په دې پوهېده چې دا داسې انسان را روان دی چې دا د غونډې دنیا خیرخوا دی وایي چې نبی علیه السلام یې ولید نو په جړا شو وی نبی علیه السلام پې داسې لاس راخ که وی چې د ده مالک څوک دی یو کس مالک پیدا شو وی چې ماله یې راوغواړی هغه مالک وی چې راغې وی نبی علیه السلام ورته وی چې دې اوښ ما ته نن شکایت وکړو زه د ده په ژبه پوه شوم دله ته خوراک کم ورکوي نو د ده خیال ساته ته ته خوراک کم دی د ده خیال ساته د ما ته نن شکایت وکړو چې زه یې ولیدمه نو سترګو نه یې اوښکې رالې ما ولیدل چې دی ما ته دا شکایت کوي بس زه د ده په شکایت پوه شو خو آینده دپاره د ده خیال ساته ته باندې ته بوج ډېر وړې خوراک وله کم ورکوي د ما ته شکایت وکړو ګورئ چې بیا راته دا اوښ شکایت ونه کړي نو زناور به خوشحاله و چې امام الانبیا به په دنیا کې و نن مونږ په مخه وایو څومره سوکړه ده مونږ وایو یا الله باران وکړي دا زمونږ د ګناهونو نتیجه ده دا زناور د انسانانو ته خیري کوي وایي دا د دې د ګناهونو په وجه نن مونږ په عذاب کې مبتلا یو یا هغه دورو چې په منبر ناسو کس راغی وي د الله حبیبه باران نشته دی وی باران دپاره دعا وغواړه وي سید جو دعا یې وغوښتله نبی علیه السلام لا ولاړو چې باران شروع شو او چې مونځ یې وکړو
نو هغه جومات خو کچو نو د باران ساس کی کتر ارتو شو د نبی علیه السلام په ګیره مبارکه کې د باران اثرات ښکاره شو او داسې باران وورېده چې بله جمعه راله امام الانبیا په منبر کېناست باران لا ورېدو کس راغی وی د الله حبیبه دعا وکړه باران خو وی کورونه ووړل امام الانبیا وی اللهم حوالینا ولا علینا اللهم حوالینا ولا علینا یا الله زمونږ نه لږ په طرف کې حوالینا اطرافو ته یې ورسئ ولا علینا زمونږ نه یې سیټ ته کې صحابي وایي وی نبی علیه السلام دعا وکړه داسې ګوته یې ونیوله وریځ ته چې اللهم حوالینا ولا علینا وی مونږ به ورته کتل چې نبی علیه السلام به ګوته داسې ونیوله که نه نو وریځ به دا هغه ځای نه روانه شوه داسې به تلله او وایي داسې دا کلی د امام الانبیا نه دی دا ترېنه داسې غونډ منډ پاتې شو وریځ سیړونو ته لاړه په سیړونو باران ورېد یا هغه دور و چې امام الانبیا کله و نو داسې دور و نو معاذ رضی الله تعالی عنه یمن ته لیږه خبره مې د دې نه کوله نو چې کله یې روسخته و که نه نو اخیره خبره ورته څه وکړله معاذ رضی الله تعالی عنه سره اخیره خبره وکړله وی معاذه د اخلاص په خیال ساتي بس هر کار چې کوي خالص د الله د رضا دپاره بس معاذ دا می اخیری قول فیصل دی چې کم کار کوي خالص د الله د رضا دپاره په ایمان یې ووایه چې مونږ کم کار کوو او خالص د الله د رضا لپاره کوو که یو کار چا وران وکړو نو بیا ما ته وایه نو یو کار به م وران نه نو چې ته کار کوې وایې ګورې دا زه خالص د الله د رضا دپاره کوم چې ما نه الله رضا شي یو کار به وران نه یو سړی به خفه نه معاشره کې به امني امن نو دیوبند ته چې هر سړی خپل نسبت کوي نو دا ولې کوي خو دیوبند علما د اخلاص نه ډکو د تقوا غرونه به روانو په لاره په لاره چې به دې ولیدل نو یو ملنګ فقیر به را روانو مولانا ادریس کانلوي رحمت الله علیه د دیوبند په دې عالمانو کې یو تیر شوی دی هغه تفسیر پروت دی معارف القرآن د ادریس کانلوي صاحب نوم پې هغه دی لیکلی دی داسې تفسیر یې لیکلی دا پورې سپین چې ښکاري دا تفسیر هغه لیکلی دی یقین وکړئ چې سړی کولو کې که نه مونږ علما پې پوهېږو د سړي عقل حیران کی چې دا دومره علمیت د ده سره کم ځای و او یو ورځ یې طلباو ته وی طلباو دا سیکل څومره تیل سیزي سیکل د تیلو خرچه څومره طلباو ورته وی حضرت دا ده وی سیکل خو تیل نه سیزي وی دا خو په پیډلو چلیږي وی زما بچې زما نه هره ورځ پیسې غواړي چې د سیکل تیلو له پیسې راکړه دا پته ورته نه وه چې سیکل په تیلو چلیږي که په پیډلو چلیږي او چې علمیت یې وګورې نو سړی حیران پاتې شي چې دومره ساده مزاجي د علم غرونه او غرونه غرونه نو د دیوبند مدرسه کې یو ورځ شاه رفیع الدین رحمت الله علیه دا د دیوبند محتمم تیر شوی یو ورځ استادان ناستي نو یو کس راغی د شاه رفیع الدین رحمت الله علیه ته وی حضرت ستاسو د مدرسې په دې سالن خو اودس کیږي لکه مطلب یې څه چې دا دومره نرم دی که نه لکه دا خو نرمې اوبه دي لکه نور خو دې کې څه ګندګي څه شی نشته دی پر یې سالن ولې اودس نه کیږي پته درته شته په دې کې ټینګوالی راشي نو د اوبو خپل صفت چې دی نرموالی هغه ختم شي نو ځکه پې اودس نه کیږي نور خو دا پاک دي تا پکې کولت ور واچول نو کولت خو پلیت نه دي نو مطلب د هغه دو چې لکه ستاسو د دیوبند د مدرسې دا سالن دومره نرم دی چې څنګه عامې نرمې اوبه لکه جو داسې دا سالن دی نو په دې خو اودس کیږي او د مدرسو سالن داسې نه تاسو همت کوئ نه جو یې داسې په مدرسو کې نه چې 200-300 طلبه هغې له سړی 2 ټیمه او 3 ټیمه لنګر ورکوي نو مدارس والے څه چلو کې بچي ستا دي او ذمواري د هغوی ده چندې ولا هغوی کې او بچي ستا سبقونه وي سبا به ستا د بچي په سر پګړۍ تړلي سبا به عزت ستا د بچي زما څه ځای شو دا علما وله پرې ګرځي او دا تکلیف یې پې ستا بچي له خرچې ګوري یو ته بل ته او مدرسه کې ورته سالن او دا مهیا کو مونږ وایو چې ما څه خوړی نه چې هغه ستا بچو هم وخوړی یقین وکړه زما خپله عادت دا دی زه په 2 درېمه ورځ غرمه مدرسه کې لږ ایثار شم طلباو سره چاولو ته کینم په څه بنیاد کینم زم کو دا چاول
ښکلي نه پخ کړي نو که زه یې پخپله نشم خوړی نو بیا دا طلبا ولي خوري دا بیا د طلباو مناسب نه دي که نه نو زه ورسره خپله 2-3 ورځې پس کښېنم نه که چاول راباندې صحیح ونه لګي یا یې خوند خرابي نو هغې خادم ته ووایم یاره دا چاول ولې تا ښکلي نه دي پخ کړي که دا چاول ښکلي نه دي دا ولې چې مونږ یې نشو خوړی نو دا بچي به یې ولې خوري نو مونږ ورسره ټیم په ټیم کښېنو مونږ وایو چې ستا دا بچي چې مونږ څه خوړی شو چې هغه ستا دا بچي وخوري چې پخپله یې نشو خوړی هغه ستا په بچو باندې هم نه خورو نو دا د قوم خیرخوا دي که دا بدخوا دي دا د قوم خیرخوا خلق دی ستا د بچو سره خپله نوڼۍ ستا د بچو نوڼۍ د خپلې د نوڼۍ سره برابرۍ ستا په بچو باندې تکلیف نه راوړي نو هغه کس ورته راغی وی ستاسو د مدرسې په دې سالن وی اودس کېږي ځکه چې دا ډېر نرم دی وی شاه رفیع الدین رحمت الله علیه چې ورته داسې وکتل که نه هغې کس ته وی چې په ده پسې رجسټر یې وګورئ د مدرسې دا زما د دیوبند د مدرسې طالب نه دی دا نه دی طالب رجسټر یې وګورئ دا به نه طالب د دیوبند علماو چې رجسټر وکتی شو واقعي د هغه نوم راونه خود په رجسټرو کې نو چې معلومات یې وکړله نو هغه به ځان له په بازار کې مزدوري کوله او ډوډۍ له به مدرسې ته راته عام کس نو دا استادان کېناستله د شاه رفیع الدین رحمت الله علیه ته وی تا ته څنګه پته ولګېده چې دا طالب نه دی شاه رفیع الدین رحمت الله علیه ورته فرمایي هغه داسې علماو ورته وایي وی ما یو شپه 2 مخکې خوب ولیده ما سره مدرسې ډېر فکر نو ما خوب ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم می خوب کې ولیده ما ته خوب کې وایي زه راغلی ما دې طلباو ته دې غږ که چې یو راځي وی ما طلباو ته غږ کو چې د دواړو جهانو سردار راغلی دی خوب اینمه وی نبی علیه السلام داسې پورې کویې دی هغې کویي ته نبی علیه السلام بوقه کته کوي او بوقه ډکوي او زما یو طالب ته یې داسې ورړی یو طالب ته نو وی زه ناست یم یو طالب د مدرسې راځي او امام الانبیا ورته بوقه ورکوي وی چې ما داسې هغې طلباو ته کتل که نه نو وی ما چې په هغه شپه باندې کم مخونه لیدلي وو په هغې کې وی ما دا مخ نه ولیدلی ما ځکه وی چې دا به زما د مدرسې طالب نه وي ځکه چې په هغه شپه پکې دی نه و نو هغه امام الانبیا چې ما خوب کې لیدلی دومره کلک ستر علما دومره د اخلاص غرونه نو چې داسې په بنیاد باندې سړی مدرسه جوړه کړي او داسې په عقیدت طلباو ته سبق وی هغه طلبا نه نو هغه د علم سمندرونه شو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې کله فارغ کېده که نه د دیوبند سړی د علم ته حیران پاتې شي بیان القرآن تفسیر هم لیکلی دی د قرآن وی ځان سره یو څو ملګري واغستل لاړل په محتمم پسې وی چې حضرت مونږ له دستربندي مه کوئ سکال دا پګړی چې دا علما وله تړي چې ولې وی چې تاسو به مونږ له دستربندي وکئ نو سبا به خلق وی چې دا د دیوبند نه فارغ دی مونږ پوهیږو نه دومره د پوهې خاوندان نه یو نو دا پګړی راله مه وښیي به بیا به راباندې دیوبند بدنام شي چېرته دومره پکې عاجزي وه مونږ له پګړی مه وښیي به خیر دی بیا به خلق دیوبند ته نسبت کوي وی د دیوبند محتمم مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته وی تم هو وی دا اوس مونږ یو نو تاسو څه نه یې وی چې کله مونږ نه یو نو وی ده ور به راشي وی تم هو اشرف علي تانوي ته به تم هو تا نه به لویه هستی الله جوړوي هغه لویه هستی تی رب العالمین جوړه کړه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه علم کوي علم مدرسې ته راغی چې مدرسې ته راغی نو مدرسه کې ورته داخله میلاو شوه خو یې د ډوډۍ کار به نه سبق به درته وایو خو ډوډۍ انتظام نشته دی وی زه د ډوډۍ انتظام به زه ځان له خپل کوم خو ما ته سبق وایي وی صحیح ده نو د مدرسې نه اپله لکه اوس تاسو خیال کړی د ګاډو دا سټیشن یي ګاډي تشیږي او ډکیږي داسې د یو سټیشن و دا سورلی به پکې راتلې ډکېدې او تشېدې به خلکو به برې سورلو سامان وړ نو دی به هغې دغه ته تو هغې سټیشن ته به تو هلته به څارویو ته خلقو دا بوجونه خیجول او کوزول نو ده به هلته مزدوري کول هغه بوجونه به یې کوزول او خیجول به نو چې هغه پیسې به یې واغستې
نو را بغیزان لبے پہ خرچہ کڑلا وی چاہتا پتہ ہوا کہ یہ بوجھ اٹھنے والا بچہ آئندہ دور میں مذہب کا امام بنے گا دا چاہتا پتہ ہوا چنن بوجھو نے اچھتی دا یو ساروی نے بلتا اڑے بلتا یہ بوجھ اٹھنے والا بچہ آئندہ دور میں ایک مذہب کا امام بنے گا چھ دا خو بدا مذہب امامی دا بوجھو نے چوچتی دا معشوم بدا مذہب امام جوڑی گی اگا امام احمد بن حنبل نن دا مذہب امام اگر زیدو او چکل وفات شو او لاش پروتو او غیر مسلم ارالل وی منگ دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لاش اینو لاش او ویلی دا دسی کتا چے ورطا وقتل ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی 20,000 غیر مسلمو پا یو رس ایمان راوڑے چی امام احمد بن حنبل لاشی ولید لاش نما تاسو مخ کی حدیث ہوئی ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء دا زنواما دا بل مولی سیب نوئی دا تبلیغی نوئی دا امام الانبیاء ہوئی چی ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء پا مخ دزمک علماء دسی دی لکا پا اسمان کی چی ستوری دی اسمان پا ستورو خیستا دے او مخ دزمکی پا علماء خیستا دے اللہ دا خائص مزائے کوا دا زمکا پی خیستا دا ملکون پی خکولی دی دا جماعتون پی خیستا دی دا محراب و منبرون پی خیستا دی کلی و علاقی پی خیستا دی امام الانبیاء فرمائی دا علماء قدر کوئی ورنہ اللہ بدرنا علماء والی وابیلی درنا نو توی وادی لی کنا امام الانبیاء وی نکنا رؤوسا جہالا چه عالم دا منبر و مسلین لار نو جاہل سڑے بپدی مسل ادریگی نو توی ودی دریگی کنا نو امام الانبیاء وی نکنا فافتو بغیر علم چه اگا پدی مسل ودرد نو خلق پتی دا مسلی تپوس کی نو دے با فتوہ خلق لور کی او یہ با عالم نا نو فتوہ باور کی بغیر دا علم نا نو چی بغیر دا علم نا یو فتوہ لارلا نو طول علاقہ گمراہ شولا دے پخپلم گمراہ او علاقم گمراہ دا دا علاقی رنا دا کلو خائستے دا زمکی رونق دے او امام الانبیاء فرمائی فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلت البدر على سائر الكواكب مانا دا عالم دا فضیلت تپوس کوئی نو دا عالم فضیلت خو پا عوامو دسی دے كفضل القمر لیلت البدر على سائر الكواكب لکه څنګه چې سپوږمۍ ته په ستورو فضیلت حاصل دی نو د سپوږمۍ ته ګوره او د ستورو ته ګوره نو داسې عالم ته ګوره او ورسره عوام وروڼو ته ګوره دی له الله فضیلت ورکړی دی دا د قوم خیرخوا دي دا د قوم ډیوي دي په دې باندې محراب او جوماتونه ښایسته دي الله دې دا خایس برقرار وساتي او رب العالمین دا خایس مضایع کوه زمونږ په منبرونه او جوماتونه او کلي او علاقې ښایسته دي رب العالمین دې مونږ ټول د علماو قدرمن کی او رب العالمین دې زمونږ د زړه د ویښه د علماو قدر نصیب کی او الله دې دا ټول کلی ټوله علاقه کریم الله د علماو مرکز کا مونږ خو وایو چې مونږ علم کړی دی نو هم چې ستا زوی م وکړلی زه هم چې زه حافظ وی نو چې ستا هم زوی حافظ وی مونږ وایو یا الله دا ټول پلاران د حافظانو پلاران کا د علماو پلارانې کا دا ټولې میندې د حافظانو میندې کا د علماو میندې کا الله دې ټولو له کم نه کم یو حافظ بچے ورکا یو عالم بچے ورکا چې ډوډۍ خوري چې عالم بچے ورسره ناسی چې ماسخوتن کینی پکور کې چې یو حافظ قرآن بچے پکور کې ناسی رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي